ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په یامي خیبر نیوز سره جی سرفراز دورانی تاسو ته جی مینه ډک سلامونه قدرمنو د وخت کې جی د مانکی شریف کې دلته زموږ موجود یو او د مانکی شریف کې جی تاسو ګوري نو پرویز خټک جی کلی دی او ماشاءالله زه خو ډیره متپس راغم خو ماشاءالله دا ماته اوس کلی نه بلکې یو خار غوندې ښکاري قدرمنو موږ خپل د خیبر پښتونخوا که تاسو کو ګوړه یادوي که غیرت یادوي که پښتو یادوي که مینا یادوي ماشاءالله جی ډیر مشهوره ده او مانکی شریف مالټا دا خو جی بالکل جی منل شوی مالټا ده دا ډیره مشهوره مالټا ده او دغه جی مالټا زموږ په د نوخار په د مختلف په د علاقو باندې جی خرڅیږي دلته جی دا باغ مالکان څه کسان دلته موږ سره موجود دي او تاسو ګوري زه د وخت کې دا بوټیم تاسو ګوري کم څه کم ډیر ښکلی جی په د بوټو باندې دا مالټا مخ ښکلی ښکاري د مرګري سره به خبرې کوو د مالټو په حواله باندې او نن چې کوم زموږ کوم ټاپینګ دی ټاپینګ دغه دی هغه جی په مالټو په حواله دی د روز سره به جی خبرې کوم څنګه ګلاب اخی جغري ته طبیعت د خدای شکر دی څومره وخت نه دی باغ کې یاره سرور 15 کارن کیږي څنګه د مالټو په حواله باندې بسوي نو مالټه خو د دې ځخه مشهوره مالټه ده د ارزینه خلک ور راځي په خبر نه راځي بل څه نه راځي او ډیر خلک یې د دې ځخه مشهوره مالټه تقریبا څومره بوټي دي یاره بوټي خو 1314 پورې بوټي دي او بس دا د وخت تیار ده او تیار ده بس بالکل تیار شي او د دې کوم بیپاران دی کم دي راځي نو بیپاران څوک د دې ځینې ویم دغه علاقې بیپارانی څوک ته سوات وي څوک ته منګری وي څوک ته پیښور وي څوک ته خیبر ایجنسي نه راځي د ټولم د علاقو وي او دا راته وایي چې دا باغ بیا چې کوم دی څنګه خرڅیږي نو بس دا باغ داسې خرڅیږي چې اوس چې خواري مزدوري و هغه پکې وکړي مثال خبر او خیر راولي او حفاظت پکې وکړي نو بس مالکان چې راشي د باپاریان راشي اوس دا په 23 لک روپۍ خرڅ شوی دی 23 لک باندې په 23 لک روپۍ باندې 15 بوټي دي 1500 پورې بوټي دي 1500 پورې بوټي 1500 پورې بوټي دي او داسې پکې مالک هم وي او بس دا په حفاظت پورې ده او بل مشهوره مالټه ده لکه دا د ارزي نه خلک ورته راځي او د جمعې په ورځ ټولو ورځو باندې ښه ګڼه ګوڼه وي نو مالټه د کاکا صاحب هم ښه مشهوره ده پلی هم ده خو لکه د مڼکي شریف مالټه بیا په ټولو کې یو نوم دی که نه او بل موږ د 4-5 کالو نه مالټه هم دلته خرڅو په خپله هم دا مالټه خرڅو د باغ موږ په خپله اخیستی دی او بکې وخت نه یو هغه بس دا مالټه د دې ځای نه واخله الله دې قدر وکړه څنګه قربان خیر ولې خفه ولاړ یې نه والله خفه بالکل خاندې مان نه څنګه خیر ټیک دا راته وایي چې د مرګري خبرو کو چې یاره موږ د باغ سره ډېر مهنت کوو که نه نو هغه مهنت کې څه سي مهنت والله سپریګانې شوې داسې دغه شان شول اوبه ورکول دي ګرمۍ کې اوبه ښه ورکې نو ډېر مهنت دی بیا څوکیدارۍ دي مالټو نو مهنت شته داسې کار دی موږ اکثر د بازار کې تپوس کوو یاره مالټه په 300 روپۍ درجن ده په 350 روپۍ درجن کا او په دې کال کې او په تیر شوي کال کې د څه فرق راغلی که دا مالټه دومره ګرانه ده نو دا فرق سیزونو تاسو ته ګران میلاویږي سیزونه ګران دي سپریګانې ګرانې دي سرې ګرانې دي په دې وجه باندې بس ګران دي تاسو هم ګران خرڅوئ په دې وجه موږ او د دې چې کوم د بیپاریانو کوم د ورځې دي هغه دا ورځې دي که نه دا ورځې دي راځي په دې ورځ باغ ګوري هسې اندازتن په دې یو بوټي باندې چې کوم دی څومره مالټې لګېدلي بیا اندازتن یاره یو بوټو کې 700 مي 800 مي 600 بس بوټي پورې پاک دي بوټي څومره غټې ښه مالټې دا باغ چې بس چې کله مالټې ختم شي بس تاسو هم بیا ځئ بیا موږ هم ځو بس ختم شي سیزن خوشحال اوسئ قدرمنو سعید خانم جی دلته موږ سره ولاړ دی ډېر خاندي خوشحالېږي ماشاءالله او ماشاءالله د دې که تاسو سعید خانم ډېر نوم دی او زموږ جی یو ټیم یو حصه هم ده سعید خان د مانکي شریف سره راغلی او ماشاءالله جی ډېر ښکلی یو ماحول دی ډېر ښکلی جی یو موقع ده او ټاپک هم زموږ د مالټو په حواله باندې دی څه به وایي تاسو جی دوراني صاحب ډېره مهرباني تاسو موږ ته موقع راکړه او مانکي شریف ته چې څوک هم راځي نو د باغونو د خندا خوشحالۍ ته راځي چې دلته راشي ذهن بدل شي سکون ول پیدا شي بل دلته بیا چې د بوټي نه خپله مالټه شو کې او خورې نو د دې بیا بېله مزه ده خو زما په خیال خو په ټول پاکستان کې د مانکي مالټه د ټولو نه مشهوره ځکه چې پنجاب مالټې دي نور دي چې دلته مونږ وګورو د روډونو ته وګورو د خلکو ته وګورو بیا د باغونو ته وګورو څومره چې ډېر باغونه دي دومره پکې ډېر خلک پراته وي په دغه وجه چې د مالټې ذایقې ته خلک راځي نور څه ته هم نه راځي او د مانکي چې کومه ځمکه او کومه اوبه ده نو د دې مطلب ذایقه مزیداره ده خوشحاله اوسئ د یو جهان مننه قدرمنو جی پروګرام به راټولم سعید خان شو دا مرګري شوې
خو دې شته دی ډېر خبرې ښایسته خبرې وکړې. ما خو تاسو ته وویل چې زموږ د خیبر پښتونخوا جي ګوړه مالټه حیا عزت مینه ماشاءالله د دې یو تعریف دی او حقیقت دا خبره ده. که تاسو وګورئ زموږ په د خیبر پښتونخوا کې څه داسې جي څه چند کلي دي چې هغوی ډېر انتهایي مشهوره مالټه ده. نو هغه کې جي زیارت کاکا صاحب دی، مراجی دی، بیا داسې بره مراجی دی، تنګي خټک دی، ولی دی، داسې جي نور مختلف علاقې دي. او دا که تاسو که دا مالټه ګورئ نو په یو بوټي باندې کم از کم بلا شي جي مالټې لګېدلې دي. او د دې یو ملګري جي دا وینا ده که دا روزې شي او د دې چې کوم دی بیپاریان بیا راځي او د دې باقاعده باغ په دې ریټ کېږي. او دا مالټه خالي په د نوخار په د مختلف په علاقه خرڅېږي نه، دا جي کوم دی په بار ملک تم ځي. خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।